څومره چې هم مسلمانان زما دا غږ اوري نو عاجزانه ریکویسټ درته کومه چې د زړه نه توبه استغفار وباسئ. کومه زلزله چې ملګرو په پاکستان کې وشوه نو سپیډ د هغې یادیږي چې 7.7 سپیډو. نو سوچ کوئ ملګرو چې څومره تیزه زلزله وه. بیا د پاکستان په هر یو ښار کې د دې زلزلې دغه جټکې چې کومې دي هغه محسوس شوي دي. الحمدلله د اوسه پورې خو داسې څه خبر رانغلی چې یاره یو ځای کې نقصان کړی وي. خو په کمنټس کې زموږ سره شریک کوئ چې آیا ستاسو په علاقه خو څه نقصان نه دی کړی. بیا ملګرو زلزله ولې راځي؟ الله جل شانه په قرآن کې فرمایي چې کله ظلم سیوا شي کله فحاشي سیوا شي نو زه زلزله راولم. په دې باندې زمونږ کلک ایمان دی. نن به دا خلک سوچ کوي چیرې په یو ځای کې به ظلم شوی، په یو ځای کې به د فحاشۍ یوه اډه وي، د هغې د وجې به دا زلزله راغلي. ما او تاله خپله هم دا سوچ پکار دی چې کله ماسخوتن سملو نو چې موږ د ځان سره یو ذره برابر سوچ وکړو چې د سحر نه واله د دې ملاستې پورې ما څومره د ثواب کارونه وکړل او څومره مې غلط کارونه وکړل. که چېرې دا سوچ موږ وکړو نو زه یم انشاءالله العزیز چې موږ د ځان نه شروع وکړو چې یاره موږ کوم ګناهونه کوو د ورځې نو دغه ګناهونه ختم کو. نو انشاءالله العزیز چې هر یو کس دا عهد وکړي نو بیا به دا سوچ نه کوي چیرې په دې پاکستان کې به داسې په یو ځای کې ظلم شوی، په یو ځای کې به فحاشي وي نو د دې وجې الله جل شانه د زلزلې دغه جټکې راوستې او خبرداری ورکو چې ګوره زه موجود یم، د دنیا په بله هم اړولی شم خو سم شئ. نو هر سړی دی دا سوچ وکړي، دا سوچ دی نه کوي چیرې په یو ځای کې به فحاشي رواني، په یو ځای کې به غلط کار رواني، په یو ځای کې به ظلم رواني، د دې وجې دا جټکې راغلې د زلزلې. نه، زه د ځان نه لاول شروع کوم چې ما نن ثواب کارونه څومره وکړل او غلط کارونه مې څومره وکړل. بیا که د پاکستان حالاتو ته وګورې ملګرو نو حالات ډېر بل طرف ته روان دي. ځکه بل طرف ته روان دي چې د ملک داسې حالات وي نو فحاشي به هم سیوا کیږي، بېدیني به هم سیوا کیږي، ظلمونه به هم سیوا کیږي. نو الله جل شانه دې زمونږ په د پاکستان باندې خپل رحم وکړي. په ترکي باندې خو زلزله راغله، مالداره ملک و، ډېر زر یې واپس خپل ځای ته راوستو، خو زمونږ د ملک خو حالات هم داسې دي. الله مکه که داسې یو عذاب په موږ باندې راشي او زلزله په موږ باندې راشي نو چې موږ به څه کوو؟ چې دا نن کومه جټکه راغله ملګرو او دغه ماشومان موږ په غېږو کې اغوستي وو او هغه هم بهر ته بوتلل. تاسو ته مینت کوم، سوال درته کوم چې د زړه نه توبه استغفار وباسئ او د دې ملک دپاره دعاګانې وکړئ چې یا پروردګاره زمونږ په دې پاکستان ملک باندې خپل خصوصي رحم وکړي. یا رب مونږ خو د داسې قسم تکلیفونو عادت نه یو ربه، که چېرې په مونږ داسې قسم تکلیف راغلی نو چې مونږ به څه کوو؟ دا پیغام لرې پورې ورسوئ ملګرو چې ډېر استغفار وویلی شي او ډېرې دعاګانې وشي. د روژې مبارکه میاشت را روانه ده چې د روژې آغاز موږ په داسې طریقه باندې وکړو چې انشاءالله العزیز د نن نه بعد به زه د سره غلط کار نه کوم. زه به الله جل شانه د رضا کېدو کوشش کوم. او بیا ملګرو روژه راغله، زمونږ ډېر پښتانه وروڼه د دې نه ګیلهمن دي وایي چې کله روژه راشي نو زمونږ په پاکستان کې هر یو څیز یو په دوه شي، ګران شي، نو زلزله به نه راځي. نو موږ له خپل اعمال ټیک کول پکار دي. که زما یو کاروبار دی، که زما یو روزګار دی، نو ما له دا سوچ کول پکار دي چې زه ځان له څومره پیدا ورکوم او بل له څومره پیدا ورکوم. نو الله جل شانه دې په موږ رحم او فضل وکړي. الله جل شانه دې موږ د داسې قسم تکلیفاتو نه وساتي. تاسو ټول وایه امین. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله پامان.